الله حبیبه یو داسې عمل راته وښیه چې جنت ته لاړ شم. بس یو داسې عمل راته وښیه چې سړی جنت ته رسوي. نو امام الانبیا ورته یو عمل وی لا تغضب ولک الجنه. بس غصه مه کوه ته به جنت ته ځې، غصه مه کوه ته به جنت ته ځې. څه مطلب؟ غصه خو به خامخا راځي، خو غصه کنټرولوه نو ته به جنت ته ځې. چا چې غصه کنټرول کړه دی به جنت ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د جنت د تلو عملو خو وی غصه مه کوه، غصه کنټرول کوه نو تا دپاره بیا جنت دی. دا یو عمل ساته چې غصه کنټرول کوه. نن سبا چې دا څومره اختلافات رالل د دې وجه دا ده چې زمونږ غصه په کنټرول کې نه ده. غصې حالت کې بیا نه الله یادي او نه بیا د الله رسول یادي. عامو حالاتو کې هر څه یادي، خو چې غصه راشي بیا هر څه هیر وي. نو د غصې په حالت کې نفس کنټرولوه، غصې په حالت کې بد رد کنزل مه کوه، بیبي ته طلاقونه مه ورکوه بیا وروستو ستومال. نو دا وایي د غصې په حالت کې ومه. نو چې د غصې په حالت کې سړی نه وي، هغه خوشحالې او رضا ناست وي، نو هغه ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. چې د غصې حالت نه وي، نو هسې بې وجې به ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. نو دا خو د غصې حالت دي که نه. ځکه امام الانبیا فرمایي چې غصه کنټرول کوه، غصه کنټرول کوه، د ډېرو خبرو نه به بچ. غصې په حالت کې نه بدې ردې تې نه وځي، کنزل وکړي او پلار او مور بل له یاد کړي. داسې مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی مومن چې دی که نه دی به لعان نه وي، دی به لعنت نه وي، دی به خیري نه کوي، دی به بدې ردې نه وي، دی به سپکې خبرې نه کوي. مومن دی به لعنت کلمات نه وي او دی نه غټ ځان ساتئ. حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی چاته ووایي چې ای کافره، ای فاسقه، او دا خبرې کنزل ورته وکړي، ای بے غیرته، ای پلان کیا، ای پلان کیا. حدیث مبارک کې راځي وي دا الفاظ وګرځېدي سي، زی ګوري زی. نه که تا هغه ته فاسق ویلی او هغه نه وي، نو دا الفاظ راشي په تا باندې ولګي، دا په تا راشي په تا. وی کافره، ای مشرکه، دا څومره غټ الفاظ دي، دا به چاته نه وی. دا د مؤمن الفاظ نه دي. حدیث مبارک کې راځي لعنت کوونکی نه دی، دا بدې ردې چې وي او دا خیري چې کوي او دا زنانم ډېرې زیاتې خیري کوي. لعان د ځان نه مه جوړوئ. حدیث مبارک کې راځي وی لعان چې دی، لعان دی به د قیامت په ورځ د دوو خبرو نه محرومه ګرځي. لعان چې دی یو به د الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. د لعان سړي سفارش الله نه قبلی چې هغه لعنت لیږي او هر ټیم بد رد او کنزل او په خوله کې سمه خبره نه وي، دا لعان دی. د ده به الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. حدیث مبارک کې راځي دا ولا شفعاء او ولا شهداء یوم القیامه. نه به شفیعان جوړیږي او نه به شهدا جوړیږي. شهدا څه مطلب؟ قیامت کې به الله د دې امتونو نه ګواهی علي. امت ته به وایي تاسو ته دا پیغمبر راغلی و، د تاسو ته دین اسلام را رسولی و، دا به د دې امت نم دا ګواهی علي. وی به چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت ګواهی کوئ، نو دا ټول امت په ګواهی کوي چې او الله مونږ ته تا قرآن کې ویلي چې امام الانبیا راغلی و قوم ته دین اسلام را رسولی و. نو حدیث مبارک کې راځي وی دقه لعان سړی نه دی به الله د دې شهداو نه به دغه کوي، ختمی چې دا قوم ګواهي کوي په پیغمبرانو، نو الله به وایي دا لعان ترې لرې کوي، د ده ګواهۍ ته ضرورت نشته. دی د اړو نه وایي چې موږ ته پیغمبر راغلی او د لعان ولا شهداء دی به په دغې شهداو کې نه ګواهانو کې چې کوم امت د پیغمبر په باره کې ګواهي ورکوي چې او دی مونږ ته راغلی و، نو دا لعان به ترې الله وباسي چې دی دې پکې ګواهي نه ورکوي په ورځ د قیامت. نن مونږ معمولي خبره نو بدې ردې او کنزل، په خوله کې هم سمه خبره نه، په خوله کې هم چرته سمه خبره نه، دا بهادري نه ده، دا غیرت نه دی. ترخې خبرې او کنزل کول دا ډېره ناروا ده. څاروو ته نبی علیه السلام وایي کنزل مه کوئ، نو
سارو ته کنزل مکوئ. نبی علیه السلام سره یو سورلي وه، نو یو کس هغې سورلی ته کنزل وکړل، نو بیا ورته راوښود. نبی علیه السلام ورته یې کوز شوې، تا خو اوس په دې سورلی لعنت رالیږو، اوس پې سورلي کوې د پاسه، اوس دې پې لعنت راولیږو او اوس پې سورلي کوې، وی اوس کوز شه د دې نه. نو وی سورلو ته کنزل مکوئ، زمانې ته هم کنزل مکوئ، شپې ته کنزل مکوئ، ورځې ته کنزل مکوئ، دا الله راولي. د شپې څه قصور نشته دی. زمانې ته کنزل مکوئ، خلقو ته کنزل مکوئ. حدیث مبارک کې دا هم راغلي بیبي ته به کنزل نه کوي. د بیبي په حقونو کې یو حق دا دی چې هغې ته به بدې ردې نه وایي، په مخ په یې وښېنه او بدې ردې پلار نیکه او دا الفاظ به ورته نه وایي، دا الفاظ به ورته نه وایي. دا د مؤمن شان نه دی. نو معمولی خبره او ډېر ناروا کنزل دا کورونو کې مه کوئ. په دې دا بیبیانې ډېرې خفه کېږي دا ناروا کنزل چې سړی کوي. حدیث مبارک کې راځي موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېر غیرتیان یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي عایشې رضی الله تعالی عنها ورله اوبه راوړلې، نو عایشې رضی الله تعالی عنها ترېنه اوبه وڅښلې. نو چې اوبه یې ترې وڅښلې امام الانبیا له یې اوبه راوړې. امام الانبیا ورته وایي عایشې رضی الله تعالی عنها ته وی عایشې تا چې اوبه څښلې نو د کم طرف نه دې څښلې وي، تا دا خوله په کم ځای لګولې وه په دې لوښي؟ وی د الله حبیبه ما په دې ځای په هغه ځای خوله ولګوله اوبه یې وڅښل. اوس چې ښځه اوبه راوړي خاوند له هغه ورته وایي مردارې دا دې ولې جوټه کړلې؟ زه به ستا جوټه اوبه څښمه، دا دې جوټه کړلې، دا مسلمانه نه ده ولې؟ نو دا بدې ردې او دا خبرې امام الانبیا نه دي کړي. د امام الانبیا ښکلي اخلاق بهترین اخلاق اختیار کړي. په هغه ځای باندې خوله کېښودله چې په کومه ځای باندې عایشې رضی الله تعالی عنها خوله ایښې وه او هغه اوبه یې باقي اوس ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. و جمهور محققین وایي چې نه په 8 ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی. تحقیقی قول دا دی چې په 8 ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. د دې میاشتې کې پکار دا ده چې مونږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالاتو نه لږ ځان خبر کو، د امام الانبیا لږ پیژنګلي خو وکړو. د ټولو نه اوله خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب مبارک دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان او نسب سو، د پلار نومې سو، د نیکه نومې سو، چې به حیثیت مسلمان خو د دې نه واقف وي او د دې نه خبر خو وي. کم از کم یو څو پشته خو چې ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب او خاندان خو یو څو پشته یادي. قیصر روم د ابو سفیان نه تپوس وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې، وی کیف نسبه، د نسب څه دی؟ دا د نبوت دعوه چې کړې ده دا څنګه سړی دی د نسب په اعتبار سره؟ ابو سفیان ورته وی هغه خود لوی نسب خاوند دی، ډیر اعلی او شریف خاندان سره تعلق ساتي. نو قیصر روم ورته وی دا د نبوت نښه ده چې الله تبارک وتعالی انبیا په ډیر اعلی او اشرف خاندان او نسب کې رالیږي. خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته دا آیات مبارک فرمایو لقد جاءکم رسول من انفسکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لقد جاءکم رسول من انفسکم. د انفس و فضای انفس ہوئی، د انفس معنی دا عمدہ بہترین خاندان او بہترین نسب والا. مطلب دا وی تاسو ټولو کې زما خاندان اشرف او اعلی او اوچت دی. انا سید ولد آدم یوم القیامه، د قیامت په ورځ به زه د ټول بني آدم سردار یم،
د ټول بني آدم د ټولو پیغمبرانو څومره بني آدم چې دي د هغې سردار به زه یم. الله به یې دا سرداري په ورځ د قیامت ښکاره کړي او ځکه به یې د قیامت په ورځ ښکاره کوي چې پته به ولګي. اوس خو څه امتونه شته او څه نشته که نه، نو قیامت کې خو به ټول امتونه جمع وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل انا سید ولد آدم یوم القیامه، د قیامت په ورځ به زه د ټول بني آدم سردار یم، د ټول نوع انسانی سردار او اشرف زه یم. الله ډیر ښکلی خاندان ورکړی و، ډیر ښکلی خاندان او نسب رب العالمین ورکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو تو فرمایل وی ما نواله د آدم علیه السلام پورې زما په خاندان کې بی نکاح رشته نه وه، یعنی زنا پکې نه وه. زما چې څومره رشته ده د نسب په هغې کې زنا نشته دی، هغه ټول د نکاح اولاد دی، ټول د نکاح اولاد دی. داسې پاک نسب او پاک خاندان رب العالمین ورکړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نواله د آدم علیه السلام پورې وي دي کې د زنا الواد پکې نشته، ټول په نکاح پیدا دي. نو پکار دا ده چې لږ ډېر موږ مسلمانانو ته خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه خاندان څه پوښتونه خو یادي. بعضې علما وایي څه خاندان یادول او دا په مسلمانانو لازم دي. ګورې لکه مونږ وایو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان خو چې یو 15 پوښته خو راته یاد، دا مسلمان له ضروري خبره ده، دا زنانه له ضروري ده، ماشوم له ضروري ده، نارینه له ضروري ده، بوډا او ځوان له ضروري ده. سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه وسلم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سردار زمونږ او مولا زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم محمد صلی الله علیه وسلم. بیا درته وامم چې دا نوم وله چا ایښی او د څه په بنیاد ورله دا نوم محمد ایښی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نوم محمد صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم عبدالله، بیا هغه نوم د هغه د پلار نوم عبدالمطلب، بیا د هغه د پلار نوم هاشم، بنی هاشم او بیا بنی عبد مناف. مونږ به نسب داسې یادو محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبدالله ابن عبدالمطلب او ابن هاشم او ابن عبد مناف. ټول به 15 نومونه راشي. محمد یو، ابن عبدالله دوا، ابن عبدالمطلب درې، ابن هاشم څلور، ابن عبد مناف 15 پوښته شول. کم از کم چې دا ټولو ته یاد چې زمونږ د پیغمبر نوم محمد صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم عبدالله، د هغه د پلار نوم عبدالمطلب، د هغه د پلار نوم هاشم او د هغه د پلار نوم عبد مناف. چې دا مسلمان ته یادي کم از کم به حیثیت مسلمان هر زنانه او نارینه او لوی او بالغ او نابالغ ټولو ته دا یاد. دا یو تعارف دی. امام بخاری رحمت الله علیه د عدنان پوری ذکر کړي دي دا سلسله. بهر صورت دا ډیره یو پاکه سلسله ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان، ډیر ښکلی اشرف خاندان رب العالمین ورکړ. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو په دې میاشت کې، د پیدایش سره د پیدایش په شپه د آتش پرستو اور مړ شو او د بنګلو نه خښتې راوغورځېدلې، لوی لوی انقلابات، یو دریاب اوبه وچې کړلې، نښې رورې ښکاره شولې
چې نبی آخر الزمان موري وی زه اینم چې دا ستوري کته راګزاریږي او ما کره ررتاویږي. دا حالات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره شروع شو. هلته خو تورات او انجیل او د مخکنو کتابونو کې نښې ذکر وې که نه چې نبی آخر الزمان به راځي. نو د بیبي آمینې د ګیډې مبارکې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو. امام الانبیاء پیدا شو. عبدالمطلب چې و دا بیا د ده په پرورش کې و، ځکه پلار خو وفات دی نو دا د نیکه په پرورش کې دی، د عبدالمطلب په پرورش کې. چې کله اومه ورځ رالله نو د خاندان او قبیله خبر کړله، عقیقه یې وکړله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش خوشحالي کوي. خلک خبر کو، عقیقه یې وکړله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. خلق رای ورکولی دا نوم ږدو، دا نوم ږدو، دا نوم ږدو. عبدالمطلب وی نوم به محمدی، محمد صلی الله علیه وسلم. د خوب هم لیدلی و چې داسې یو هلک په پیدا کېږي او ټول مشرق او مغرب پورې علاقې به روښانه کېږي او ټول به په ایمان راوړي. نو دوی نوم به یې محمد، او دا نوم یې ورله ځکه په دې بنیاد محمد کېښوده چې د محمد معنی د صفت کړلی شوی او تعریف کړلی شوی وي. ما ته علم دی چې ټوله دنیا به د ده تعریفونه کوي، ټوله دنیا به د ده خپوله راځي. دا آبادونه چې دا خښتې ررتاویږي، دا ورونه چې مړه کېږي او دا دریابونه چې وچیږي، نو ده کې څه کمالات شته دی. نو وی د ده نوم به یې محمد صلی الله علیه وسلم. دا نوم یې ورله کېښود په اومه ورځ، عقیقه یې ورله وکړله او ختنه سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دې باره کې روایات مختلف دي. یو روایت کې دا راځي چې امام الانبیاء مختون پیدا شوی، پیدایشي طور امام الانبیاء سنت. یو روایت کې دا راځي چې نه عبدالمطلب ورله ختنم وکړله په اومه ورځ. خو علما وایي دواړو روایتونو کې تطبیق ممکن دی چې خود پیدایش شوی و سنت کړلی شوی، چې پیدا شو نو سنتو. خو عبدالمطلب ورله په اومه ورځ باندې د هغې ختنې تکمیل وکړو، هغه یو سنت باندې عمل وکړو. د ابراهیم علیه السلام سنت و دا ختنه، نو هغه ورلم وکړو لکه تکمیل او پوروالی ده وکړو. نور پیدایش شوی امام الانبیاء مختون. عجیبه نښې به خلقو لیدلې، عجیبه چې کله بیبي حلیمه وایي چې ما ورله کله د پیو مودی رالله او ما ورله پی ورکول د رضاعت دپاره، زما سره ما راوستو د پیو دپاره ما راوست چې زه به ورله پی ورکوم. یو یتیم بچی دی، ما د پیو مودې له راوست، پی به یې ما سره خوړل. د پیو مودی وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رضاعي رور سره هغه رورې ناګهانه راغې کور ته یې رامنډې کړلې او مونږ ته یې وی راشئ یو دوه سپینو کپړو والا کسان رالل او زما هغه رضاعي رور یې سمله او سینه یې ورله وڅیرله، دنده یې ورله زړه په اوبو وینځو. وی مونږ دواړو رامنډې کړې چې رالو امام الانبیاء ولاړ او یې رنګ یې تک زیړ دی، رنګ یې زیړ دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دې ته شق صدر وای، سینه ورله وی اوسیرله او بیا یې ورله وګنډله وی چې مونږ رالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رنګ چې وکنه دا تک زیړ شوی. مونږ ترېنه تپوس وکړو، واقعه یې راته بیان کړله. دا ملایک راغلي وو، جبریل امین او میکایل راغلي وو او وړی مبارک یې ورله د زمزم په اوبو باندې ووینځو. شیطاني وسواس ترېنه ختم شو، ډېر پاک زړه. یوه پیره ورله دقې موقع باندې شق صدر کړی و، یوه پیره بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم غالبا د 12 کالو چې بیا ورله یو ځل دغه اپریشن وکړو، شق صدر د سینې سیرل. بعضې کسان وی دا شرح صدر و، شرح صدر
سینه ورله لکه روحاني تور کول او کړله نه دا شق صدر و باقاعده سینه ورله سیرلی خیټه مبارک زړی ورله به په اوبو انځو نو دویم ځل دا په 12 کاله په عمر کې شوی دریم ځل چې ورته بیا نبوت میلاوېدو نو بیا یې ورله شق صدر و څلورم ځل چې واقعه د معراج پیښېدله نو بیا یې ورله شق صدر څلور ځله امام الانبیا له شق صدر کړی ړه مبارک به یې ورله ووینځو او په دې ولو شاتی د دې دوالو اوږو په منځ کې او دې چپ ولي ته نږدې یو مهر نبوت لګېدلی علما وایي په هره خبره کې د الله حکمت دا مهر نبوت په دې ځای لکه دوه ولو منځ کې خو دې چپې اوږې ته نږدې و دلته بضعة ناشزة دا د غوښې داسې ټوټه وه د غوښې ټوټه وه داسې راوتلې وه کبیزة الحمامة د کمترې د اګۍ مړه وه داسې راوتلې د غوښې ټوټه وه او لیکل شوي پې محمد رسول الله محمد د الله رسول دی دا بچا نه منو چې لمن به یې اوچته کړله او به یې کتل نو شاته به یې پې لیکلي محمد رسول الله علما وایي دا چې امام الانبیا پیدا شو نو دا پې لګېدلی او بعضې وایي چې کله یې ورله اپریشن وکړو نو دی پې بیا وروسته ولګو خو اکثر علما وایي تحقیقي قول دا دی چې دا پیدایشي طور و دا مهر نبوت دا د پیدایش نه لګېدلی او په دې ځای الله ځکه لګولی و دې چپې اوږې ته نږدې وی کله چې شیطان بنده ته وسوسه ورچي او داخلیږي نو هغه د دې ځای د طرف نه داخل او په هغه ځای ورله الله د نبوت یو سټیم لګولی یو مهر لګولی او شیطان بدن نه نشو تلی د شیطان هغه لاره رب العالمین بنده کړې و یو مهر نبوت پې لګېدلی صحابه کرام وایي مونږ چې به ورته کتل که نه نو کلر به یې بدلېدو رنگ به یې بدلېدو رنگ به یې بدل شو کله ناکله به یې لیکلم بدلول او رنگ به یې بدلېدو چې مونږ به ورته وکتل د هغې مهر به کله رنگ یو شان و کله بل شان نو یوه موقع شق صدر دغه د حلیمي بیبي د پیو موده چې وه هغې وخت کې ورله یو ځل شق صدر شي یو ورځ دی د خور و د دې بیبي حلیمي لور و هغې ورته وی ما سره دا رضایي رور پرېږده چې زه ګډې بیزې سروم هغې ورته وی نه زه در سره نه پرېږدم ای پکې کمالات لیدلي وو ځکه چې کله دې ته میلو شو نو په دې باندې پراخي راغله بیزو یې پی شروع کړله ډېره پراخي پرې راغلې وه نو دې کمالات لیدلي وو خو خور یې زوروره شوله د دې هغه لور د نبی علیه السلام خور نو پرېښوده ورسره چې بوی وستو راله واپس نو ورته وی بیزو لږ ټیم سر وکړو بیا ټولې بیزې ده ته راټولې شوې وي ده ته یې کتل ټولې ده ته راټولې وي نبي اخر الزمان و هغه رب العالمین یو عجیب انسان پیدا کړی قربان مونږ له یې نه نوم نه راځي چې نوم یې سو د پلار نوم یې سو د نیکه نوم یې سو دا زما پیغمبر دی ما له یې 2-3 پوښته نه دي یاد چې ما ته نوم یاد وي ما ته د پلار نوم یاد وي ما ته د نیکه نوم یاد وي ما ته شق صدر یاد وي ما ته معجزه د شق القمر یاد وي چې مشرکین راغونډ شول وی ایمان به راوړو خو د سپوږمۍ که دې په منځ دوه کړل چې داسې اشاره وکړله سپوږمۍ ته نیمه یو غر طرف ته لاړله او نیمه بل طرف ته دومره وخت جدا وه لکه د مازدیګر نه واله د ماښام د مانځه پورې لکه دومره فاصله دا سپوږمۍ جدا پرته وه جدا دوی وی که دی مونږ له په دې سترګو باندې څه دغه کړی جادو کړی نو یې زه چې کمې قافلې د کلي نه بار تلي دي نو چې هغه راشي د هغې نه به تپوس وکړو ځه جادو خو چې سړی وکړي نو چې کم خلق ناسي په هغې اثر وکړي په بار خلقو خو نه کوي چې هغه قافلې راللې نه هغې ورته یو په پلانکي ټیم سپوږمۍ 2 ځله شوې 2 ځایه شوې 2 ځایه نیمه یو طرف ته نیمه یو غر طرف ته نیمه جبل ابي قبیس طرف ته لاړل نن امتیانو ته مونږ ته دا پته نشته دی نه ځان د تفصیلي سیرت نه خبره وی نو دغه یې د پیو موده وه چې کله یې د پیو موده تېره شوله نو دی عبدالمطلب چې دی د شام طرف ته سفر کو
شام طرف ته سفر کو وې دې د ځان سره په سفر باندې بوزو دی نه بوستو خو چې کله هغه روانېده که نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې وکتل نو نبی علیه السلام خپه و لکه وی زه در سره ځم ده بوسته نه خو نبی علیه السلام خپه و جو ده روان لاره کوټې دی سفر باندې روان که چې سفر باندې روان شو مخې ته ورسېد